बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زیم رابعه قیوم او دا وخت تاسو مونږ ګورئ کبیر علي شاه یوټیوب چینل باندې امید دی چې تاسو به زمونږ پروګرامونه چې کوم دي خوښیږي خو نننی چې کوم پروګرام دی خصوصي نو هغه زمونږ د افغاني مهاجرینو په اړه باندې چې هغه مهاجرین چې هغه دلته کې په پاکستان کې دا وخت موجود دي یا جعلي شناختي کارت یې جوړې کړي دي او د هغې به څه کېږي یا هغه کسان د افغانستان چې هغې دلته ودونه کړي دي دلته نه یې ښځې کړي یا دلته نه چې کوم دي سړو هلته ښځې کړي د افغانستان نو آیا هغې به دلته پاتې کېږي پاکستان کې که نه هغې به هم کډوالو سره واپس خپل وطن ته افغانستان ته چې کوم دي هغه ځي د دې ټولو سوالونو جوابونه ترلاسه کولو دپاره موږ سره ګیسټ موجود دی او هغې سره به پروګرام کې خبرې کوو چې هغې څه ویل غواړي یو باخبره خبریال کبیر علي شاه په پروګرام کې جی هرکلی السلام علیکم مهرباني مننه څنګه یې تاسو خیر دی شکر ټول اول خو به راشو دغه چې ما خبره کوم وکړه چې د افغانستان او د پاکستان صورتحال دا وخت او حالات ډېر کشیده دي جی خو دا هغه خلکو به څه کېږي چې چا جعلي شناختي کارت جوړې کړي او په دې پاکستان کې چې کوم دي هغوی موجود دي تر اوسه ډېره مهرباني لومړنۍ خبره به زه شناختي کارت وکړم که مونږ وګورو نو تقریبا څه 2 هفتې پهله د نادرا د اړخه څه 5,500 شناختي کارت چې کوم دی هغه جعلي ختلې وې بیا هغې نه بعد چې کوم دی نو نادرا یو ښه اقدام اوچت کو او کاروایي چې کوم دی هغه لږه نور هم تیزه کا ما پرون بیګاني پروګرام کې هم دغه ذکر کړی ټکر صاحب سره چې اوورال له پاکستان خبر وکړم نو درننه پورې تقریبا 1.5 لک افغان چې کوم کارډونه جوړ کړو د پاکستان شناختي کارت یې جوړې کړی وې نو هغه بلاک کړي دي 1,50,000 کارډونه چې کم دی اوورال له پاکستان افغان کډوالو جوړ کړو هغه بلاک شو زه بیا یو ځل په دغه پلیټ فارم باندې هغې ته وایم چې دغه شیز چې کم دی پټېږي نه دا کمپیوټرایز دی او نادرا چې چا خبره چې یو کلیک ووایي نو د یو کلیک سره پوره ریکارډ راوځي چې د پلار څوک دی مور یې څوک ده زوی یې څوک دی نو چا هم چې جوړ کړی دی یو غلط کار یې کړی دی او ویلی کېږي دا که په دې کې هر څوک ملوثي لکه چا چې ول جوړ کړي فرض کو لکه زه افغانې ما او تاسو راغلی مالم پاکستاني شناختي کارت جوړ کړی دی نو ستاسو خلاف به هم کاروایی کېږي یعنی دا پکې شته دواړو اړخو ته نو چې چا هم کارډونه جوړ کړي او چا ول جوړ کړي دي نو هغې دا سوچ نه کوي چې ګینې موږ سره بس نه کېږي او زه ورته بیا وایم چې یاره که چا جوړ کړي لاړ دي شي هغه دې ختم کړي پخپله دې ورته وایي چې یاره مونږ له جوړ کړي او مونږ په پیمانه یو دا شی مونږ ختمول غواړو خو که چیرې دا چې دا کوم مطلب چا کورونه مورونه دلته جوړ کړي تاسو خبرو که کارډونه چې چا جوړ کړي دی به کاروایی کېږي بالکل خو چې چا دلته کورونه خپل اغوستي دي خپل کاروبارونه دي نو د هغې به څه کېږي هغه کورونه به ترې حکومت طریقه څه کیږي ګورئ جي مونږ به یو خبره وکړو لکه که ستاسو یاد چې نن نه تقریبا 3 کاله پهله هم د افغان کډوالو ته ویلی شوي وو چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ دی هغه خبره لایټ واغشته اوس هم چې مونږ کله بهر وځو د افغان کډوالو سره خبرې کوو چې یاره مطلب تاسو به خپل ملک ته واپسي کله کوئ یا لاړ شي تاسو ته تاریخونه یې درکړي وو هغه چې کوم اخرنی ډیډلاین هغه هم ختم شوی دی نو هغې اوس هم موږ ته په جواب کې دا وایي چې یاره مړه داسې ډېر تاریخونه یې موږ له راکړي دي مخکې هم راته ویلي وو چې یاره تاسو به ځئ او بس لایټ واخلي هغه خبره خو زه ورته دې ځل وایم چې دا لایټ نه ده دې ځل لکه تاسو دا وګورئ چې د پاکستان او د افغانستان درمنځ چې کوم تاوتریخوالی روان و نو لکه په هغه سخت حالاتو کې دغه بارډر بند دي بالکل او مطلب کروڑونو اربونو باندې نقصان شو دغه ټریلې ولاړې تجارت نه کیږي هغې نه باوجود هم نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې بارډر یې کلو کړی دی هغه هم صرف افغان کډوالو دپاره یعنی تجارت دپاره تر اوسه بند دی نو لکه تاسو راځم هغې باندې خبره کوم خو تاسو د افغان کډوالو خبره وکړم لکه تاسو دې نه اندازه والی سوچ وکوئ چې لکه په دومره سخت وخت کې افغان کډوالو ته بارډر کلو کو او نور هر څه دپاره بند دی نو تاسو سوچ وکوئ چې مطلب دا یو سخت اقدام دی افغان زموږ رونه دي خو لکه غیر قانوني دلته پراته دي نو لکه په هر دغه باندې بدی چې کوم دی نو خپل ملک ته واپسي کوي ځي به خامخا به ځي لکه هغه شی پکې نشته دی چې لکه مونږ ووایو چې یاره مطلب مخکې هم تاریخ راکړه تاریخ په تاریخ نو هغه تاریخ والا کیسې ختمې دي دی به ځي خپل ملک ته به واپسي کوي بل خوا که تاسو ګورئ تاسو یو خبره وکړه چې یاره تجارت دپاره تر اوسه پورې بارډر بند دی خو بارډر د هغه مهاجرینو دپاره چې کوم دی کلاو شوو کډوالو دپاره هغې دپاره کلو شوی هغې دپاره کلو شوی افغان کډوالو دپاره او چا سره درېیمه ورځ ده چې چا سره تذکره ده نو اوس هغه پیوړی دی شي
لکه مطلب که دلته یو مریض راغلی وي هسپتال ته یا داسې یو بل افغان ورور راغلی چا کره مطلب ملمۍ یا څه نو هغه نشي تللی صحیح صرف افغان کډوال او چا سره چې تذکره نو هغه خپل ملک افغانستان ته تللی شي خو زه بیا هم د هغې مطلب په دغه پلیټ فارم باندې هغې چارواکو ته وایم چې لکه دا که یو بیمار دلته راغلی دی نو هغه هم ستاسو افغان کډوال دی یو حساب سره افغان ورور دی نو دا بارډر دی لکه ټول افغانانو دپاره کولو شي ځکه چې کډوال ځي او یو بیمار دلته پروت دی یا هلته کې یو بیمار پروت دی ګوره زه لکه خپل پاکستان ته هم وایم ځکه چې لکه دا ویلی کېږي دا چې نن چې نومبر دی هلته کې بیا ناستې په استنبول کې ناستې او الله دې وکړي چې یو ښه خبر ته نه راوځي نو هغه به هم بیا دې کتونکو سره شیر کوو خو لکه دغه مسایل چې کوم دی ډېر زیات دي ولې چې لکه بیماران دي او داسې بیماران دي چې لکه دلته راغلي دي مطلب هغې سره هغه اخراجات چې کوم دی څه بیمارانو سره زموږ خبر شي هغې سره پیسې ختمې شوي دي نشته دی ورسره په علاج ته اوس ته پته چې څومره خرچه کېږي داسې نور کسان دي داسې زموږ پاکستانیان دي چې کوم په افغانستان کې دي یا هلته کې تعلیم حاصلوي میډیکل والا هغې په چوټۍ څوک راغلي څوک هم داسې راغلي دي اوس هغې واپس نشي تللی او بله دغه خبره دا ده چې هلته کې اګزام هم شروع دی میډیکل والا بل خو که تاسو ګورئ نو موږ شروع کې مې یو خبر وکړه او هغه دا و چېرې دا کم کسانو چې دلته ودونه کړي که هغه د افغانستان دي یا د دلته یې ښځې کړي یا د دې سړو چې کوم دي د هغه ځای ښځې کړي هغې سره به څه کېږي آیا هغې به واپس خپل وطن ته لېږلي کېږي که نه دلته به پاتې کېږي کوم سړی پاکستانی سړی چې د افغان مهاجرین زنانه سره مطلب دلته واده کړي نو هغه خو الریډي اټومیټیکلی چې کوم دی نو د خاوند پسې کنورټ شي راووړي هغې ته خو څه مشکلات نشته دی خو که چیرې یو زنانه د پاکستاني د افغانستان د سړي سره واده کړي نو هغه به ځي هغې ته چانس چې هغه واپس به ځي لکه د اډر شوی دی د کورټ د اړخ نه چې هغه به واپسي کوي صحیح ډېره زیاته مننه کبیر صاحب د وخت راکولو ګرانو کتونکو تاسو دغه د کبیر صاحب چې کوم دي خبرې واورېدې چې د افغانو کډوالو دپاره کوم اورډرز دا وخت جاري شوي دي او کوم پلینز چې کوم دي هغه روان دي تاسو ګورئ بارډر یو خوا د مهاجرینو دپاره چې کوم دي کولاو شوی خو د تجارت دپاره تر اوسه چې کوم دی نو بارډر بند دی او دغه تجارت کې هغه خلک هم افیکټ کېږي چې څوک دغه تجارت کوي لګیا دي یا عام ولس چې تاسو وګورئ عوام چې تاسو وګورئ نو هغه هم افیکټ کېږي ویلې شوی خو داسې و چې دا جنګ د عوامو ترمنځ نه دی خو اوس تاسو ګورئ عوام هم پکې ډېر زیاته چې کوم دی هغه افیکټ کېږي امید دی چې تاسو به زموږ دغه پروګرام خوښ شوي خپل رای خپل اوپینین کمنټس کې ضرور موږ سره شامل کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ د نور ښه ویډیوز دپاره ډېره زیاته مننه د الله په امان